بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ستاسي په مخ کې چې کوم سورت تلاوت شو دا سورۃ العصر. په دغه سورت کې اول دواره الله تبارک و تعالی قسم خوري، قسم اخلي او فرمای والعصر ان الانسان لفی خسر. الله فرمای چې زما دی قسم وي په زمانه سره ان الانسان لفی خسر، بشکه تمام انسانان دا په خساره، تاوان او نقصان دي. په دوی درجه داسې بیان کړي دي له دې وروسته چې دغه دوه په تاوان کې دي. اول خو فرمایي چې ټول انسانان په تاوان کې په خساره کې، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مگر هغه خلک په تاوان او خساره کې نه دي چې ایمان یې راوړي، عمل صالح وکړي، وتواصوا بالحق، یو بل ته توصیه، وصیت او تاکید کوي په حق باندې، وتواصوا بالصبر، او د صبر توصیه او تاکید یو بل ته کوي. نو په دغه صورت کې الله تبارک و تعالی د یو کامیابی معیار چې ګرځولی دی چې څوک ایمان راوړي، عمل صالح وکړي، د حق خبره کوي، او که مشکل پر راشي صبر څخه کار اخلي، نو دغه خلک کامیاب دي. که دغه صفات په چا کې نو نو الله فرمایي چې ان الانسان لفی خسر، دا نور انسانان ټول په تاوان په خساره کې. نو د یو مؤمن د کامیابی دپاره بنیادي شی خو ایمان چې در څو نه وي چې هر څومره نیک اعمال کوي، شپه ورځ اعمال صالحه کوي، دا اعمال معتبر نه دي. نو شرط اول ایمان دی. له ایمان وروسته الله فرمایي وعملوا الصالحات، چې نیک اعمال. نو د ایمان بعد عمل صالح دا ضروري دی. په ایمان یو سړی په اسلام کې داخلي او په عمل صالح باندې نو بیا د بلندی درجه پیدا کیږي. څومره زیات نیک اعمال کوي د عمر به الله تبارک وتعالی د تلګوډي درجه ورکړي. او چې څوک دغه دواړه شان ایمان راوړي، له ایمان وروسته عمل صالح کوي، نیک اعمال چې څه نیک اعمال دي، لمونځ، روزه، زکات، حج، د خلکو سره احسان کول، صدقه کول، خیر کول. حاصل دا چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر، چې د کومو شیانو حکم الله را کړی او له کومو شیانو یې منع کړي، نو دا کوم شي چې حکم دی پر هغه عمل کول، چې له کوم یې منع کړي له هغه ځان راګرځول، دا عمل صالح. یعنی امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا عمل صالح. او چې یو چا کې عمل صالح راشي، یعنی پورا پر دین باندې ولاړ، هغه سړی بیا الله تبارک وتعالی خپل دوست ګرځي. هغه ته که چا تکلیف ورساوي، الله پاک باندې ناراضه کیږي. په قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی فرمایي من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. الله فرمایي څوک چې زما له دوست سره دشمني کوي، زما د هغه خلاف اعلان جنگ. کم سړی ایمان راوړي، عمل صالح اختیار کړي، دا الله خپل ولی بولي، خپل دوست یې بولي. چې څوک د الله دغه دوست ته تکلیف ورسوي، زیروي، نو الله فرمایي چې زما د دې سړي خلاف اعلان جنګ. او بله خبره ده چې چا عمل صالح اختیار کړي، نیک اعمال کوي، له بدو ځان راوړي، الله تبارک وتعالی به د خلکو په زړو کې د هغه محبت پیدا کوي. قرآن کریم کې الله فرمایي ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات
سيجعل له الرحمن ودا. الله فرمایي څوک ایمان راوړي او عمل صالح اختیار الله په خلکو په زړه کې د دوی لپاره محبت. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو مؤمن صالح اعمال کوي، نیک اعمال کوي، نو الله تبارک وتعالى او جبريل علیه السلام ته فرمایي چې تل دا سړي سره محبت. حدیث بیا جبريل علیه السلام او فرشتو ته وایي چې لدغه سړي سره دا چې عمل صالح کوي دا د الله دوست دی، لدې سره محبت. نو فرشتي هم دا سره محبت شو. دا هغه په ذریعہ پر روی زمین چې څه انسانان دي وای دا هغه په ذریعہ کې هم د لپاره محبت. نو دا ټول د عمل صالح برکات او اثرات. یو بل آیت کریمه کې الله تبارک وتعالى فرمایي من عمل صالحا من ذكر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الله فرمایي هر مومن نر او ښځه چې عمل صالح کوي نو الله دا هغه لپاره دوه انعام مقرر کړي. فلنحيينه حياة طيبة. الله فرمایي چې یو به موږ ودته پاکیزه زندگی ورکو، په دنیا کې به زندگی پاکه. مفسرین فرمایي چې له دې زندگی سے مراد د آرام، د راحت او د سکون زندگی ده. او دویم الله فرمایي ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. چې دوی کوم نیک اعمال کړي دي د هغه په بهترینه بدله ورکو، تر هغه به زیاته ورکو چې د څونه عمل کړي. نو دا دواړه شیان د دنیا پاکیزه زندگی او په آخرت کې بهترین اجر، دا دواړه هم آثار دی د عمل صالح چې نیک اعمال څوک. او دا څنګه که څوک نیک اعمال نه کوي، غلط اعمال کوي، گناہ والا کارونه کوي، نو الله تبارک وتعالى فرمایي ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة اعمى. الله فرمایي څوک زما له ذکر سره، زما له قرآن سره، زما له دین څخه مخ واړي، عمل نه کوي، فان له معیشة ضنکا. نو الله فرمایي چې د هغه د پاره په معیشت تنگ وي، زندگی به تنگ وي، گزاره به تنگ وي. دا د دنیا سزا. ونحشره يوم القيامة اعمى. الله فرمایي چې د قیامت په ورځ به موږ دې ړوند راپورته. نو لہذا د اعمال صالحه اثرات، د اعمال صالحه برکات، دا رنګه د غلطو اعمالو چې کوم دي هغه نحوستونه است، دا هغه بد اثرات. نو یو مؤمن هغه له پکار دی چې الله تبارک وتعالى کوم هدایات او بیان کړي د هغه مطابق زندگی اختیار کړي، نو بیا به الله تبارک وتعالى په صالحینو کې شمار کړي. الله تبارک وتعالى په قرآن کریم کې فرمایي چې څوک ایمان راوړي او عمل صالح اختیار کړي موږ به په صالحینو کې شمار. د صالحینو بندگانو کې شمار. نو چې په صالحینو کې شمار شو بیا ګورې موږ ته هر یو لمونځ کوو، 5 وخت لمونځ په لمانځه کې هر 2 رکعات بعد اتحیات. په اتحیات کې موږ تاسو یو دعا د دنیا ټول مؤمنان چې هر ځای دي، د دنیا په هر کنج کنار کې چې مسلمانان او مؤمنان موجود دي هغه اتحیات هم وایي، دغه دعا هم وایي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. په دا کې دا دعا موږ ټول کوو چې سلامتی دي پر موږ باندې او د الله پر صالحینو بندگانو. و چې سړی ځان په صالحینو کې شامل کړي
ان د الله د هدایاتو مطابق زندگی تیره د کوم شیانو حکم چې را کړی دی پر هغه عمل وکړو چې له کوم شیانو یې منع کړي له هغو ځان راوګرځو نو موږ د صالحینو په لیست کې شامل شو چې کله موږ ځان د صالحینو په لیست کې واچوئ الله هم فرمایي څوک عمل صالح وکړي هغه د صالحینو بندګانو کې شمار نو بیا هر مؤمن مسلمان د دنیا په هر کنجو کنار کې چې لمونځ کوي هغه به زموږ دپاره دعا کوي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین تر دې لوی خبره تر دې لوړ مقام ورته چیرې ملي نو په دغه درجه کې ځان راویستلو دپاره مطالبه له موږ دا ده چې موږ ایمان او عمل صالح الله تبارک وتعالی موږ تاسو ته ټول توفیق راکړي چې د الله د هدایاتو مطابق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ارشاداتو مطابق خپل پوره زندگی برابر کو بیا به موږ په صالحینو کې شمار چې کله په صالحینو کې شمار سونو ما بختی درته ویل چې الله په قرآن کې فرمایي چې هغه زما دوست که چا زما له دوست سره دښمني اختیار کړ زما د هغه خلاف اعلان جنګ زموږ له طرفه د الله تبارک وتعالی به بیا اعلان جنګ او د عمل صالح اثرات بیخي زیات پر آینده نسلو باندې هم راځي د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت خضر علیه السلام واقعه به تاسو اورېدلې دي اوږده ده تفصیلي ده په هغه کې یوه حصه دا هم راځي چې کله دوی راځي یو کلي ته هغه کلي والا له دوی څه بې اعتنایي کوي مهمان نوازي یې نه کوي د خوراک شاک شی نه ورکوي لیکن حضرت خضر علیه السلام چې وکتل یو دیوال کوږ دی نړی حضرت خضر علیه السلام هغه دیوال برابر کړ موسی علیه السلام ورته ویل دا دی ولې برابر کو دا خو داسې کلی دی داسې خلک دی چې زموږ سره زیاتوب حضرت خضر علیه السلام ورته فرمایي واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا حضرت خضر علیه السلام ورته فرمایي دغه دیوال چې دی دا د دوو ماشومانو یتیمانو او تر دې دیواله لاندې خزانه پټه دا خو کوچنیان دي تر اوسه خپله خزانه نه شي سنبالولی نو دا دیوال ما د دې دپاره سیده کوي چې د دې خزانه بچاو چې ولې وکانه ابوهما رجل صالحا د دا دوو یتیمانو پلار چې کوم و هغه یو صالح انسان دغه یتیمان دي پلار یې مړ دی نو د دغه صالح انسان د شو اعمالو اثر د مرګ بعد د اولاد ته ورسیږي په قرآن کې تذکره چې حضرت خضر علیه السلام وایي چې پلار یې نیکو صالح سړی و په دې وجه موږ د دوی د مال حفاظت نو پر آینده نسلو باندې د عمل صالح اثرات شته الله تبارک وتعالی دې پر ویلو اورېدلو د عمل کولو توفیق راکړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین